کتونکو دې ټایم کې زه د ضلع باجوړ په ډېر لوی تجارتي مرکز خار بازار کې موجود یم. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نواب خار د دور نه د خار بازار مشهور دی او اوس ډېر ایډوانس شوی دی. پکې خلک مختلف قسم کاروبارونه کوي. کوم دکان کې چې موږ ناست یو تاسو بیکګراوند کې ګورئ د کپړې نرخ دکان دی د عثمان خیل د سیمې حاجي ګران مرحوم د هغه په چینګي عثمان خیل کې په 1960 کې د کپړې یا درخ کاروبار کوو چې بیا وروسته د ضلع باجوړ خار بازار ته په 1980 یا 88 کې راغی او د هغه وخت نه دوی د کپړې کاروبار کوي. محمود کلات هاوس په نوم باندې د دکان ډیر زیات مشهور دی. کتونکو څنګه تاسو معلومه را په وخت کې روایتي کپړې به وي د ودونو خادو یا دخترونو په وخت کې به خلکو دا کپړې غیسو د دکان ته بچینګي عثمان خیل ته تل څنګه چې موږ ذکر وکړو اجګران دنیاي پیژني یو ډېر عظیم شخصیت و د کپړې د کاروبار سره به سو د افغانستان نه به کپړې راوړي د خیبر پختونخوا په خوا به چې د صوبه سرحد و دغه ځای نه به کپړې راته د کراچۍ او لاهور نه هغه وخت کې ګل ننګار شایمی لندن ټټرون ټټراکس خانتا مرچکې ململ مرینا دا قسم کپړې به وي مشهوري چونکې اوس دور جدید دی نو د جدید دور سره د اوسني دور هم د ټولو نخې کپړې او معیار برقرار ساتلې دي. نو د دې دکان او چې کوم جنشین دی هغه موږ سره ناست دی ډېر زیاته مننه کوو. موږ ته ټایم راکړی دنه به پوښتنې کوو چې د زمانه قدیم نه تاسو د نیکه د وخت نه کاروبار کوئ هغه وخت کې اوس وخت کې دکاندارۍ کې څونه فرق راغلی دی او ګا کوم مینټین ساتلی دی که نه خپله نام وښیو جناب. السلام علیکم. ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. زما نوم طارق محمود دی او دلته په خار بازار کې زمونږ د محمود کلات هاوس په نوم باندې د کپړو دکان دی. او څنګه چې تاسو مخکې ذکر وکړو چې د عثمان خیل چینګي د وخت بازارو هغه وخت چونکې خار کې بازار نو هغه یو د میکلی بازار او د چینګي بازار موږ مشران نو ورو نو زمونږ نیکه حاجي ګران صاحب هغه وخت کې د کپړې دکانو او ډېر مشهور دکانو د خپل وخت مطابق او کم ایڈوانس ویرایټي چې په هغه وخت کې به کم شي چلیدو هغه کم دی. اوس دور جدید دی نو په دې دور کې چې کوم دی اوس مختلف ویرایټي راځي او مختلف چې کوم دی نو کمپټیشنز دي. په دې دور کې زمونږ سره د مردانه کپړو کې کم قسمونه چې دي په دې کې کاټن نن سبا ډېر زیات مشهور دی چونکې ګرمي ده نو په ګرمۍ کې زموږ سره کاټن یې موږ ښکلي کاټن راوړي دي. دا زینجي نومې کاټن دی دا به تاسو وګورئ. دا ګریس کې هم زموږ سره کاټن شته. په دې الکرم کې هم شته دی. جینټکس کاټن دی ډېر مشهور نن سبا. کړک کاټن دی ډېر ښکلی ځوانان یې ډېر زیات خوښوي. د هغې نه علاوه امریکن کاټن دی یو ډېر زبردست لایټ او ډارک رنګونو کې زموږ سره شته. تاسو به دا وګورئ ډېر یو ښکلی چیز دی او خلک هم راځي ډېر په مینه باندې دلته ډېر د مخکې نه اعتماد نوم دی انشاءالله زموږ د دکان چې کوم دی نو په هغه اعتماد باندې خلک راځي سوداګانې کوي ځان له کپړې اخلي اخترو په موقع باندې د ودونو په موقع باندې داسې په نور د خوشحالۍ په موقع باندې راځي خلک او دلته کپړې اخلي په اعتماد سره دلته د ریټ هم ډېر په اعتماد ملويږي او چې کوم ویرایټي د نو ویرایټي مو د موږ ان شاء الله چې کوشش وکړو چې د بهتر نه بهتر ویرایټي راوړو او ښه شي ساتو او خپل معیار چې کوم دی دا به هیڅ کله نه خرابو. درته ووایه چې داسې خلک چې هغه به د ضلع باجوړ نه ښکته تو لکه کراچۍ کې به کپړې اخیستې یا به د لاهور نه راوښتې یا به صوبه خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور ته تلل او داسې ګاک راځي چې هلته کپړې اخیستې خوښې نه دي او ستاسو د دوکان کپړې خوښې دي. نو بالکل جی دا خو تاسو یو ډېره ښکلې خبره وکړه. مخکې به چې کوم دی دلته داسې ویرایټي چا نه ساتله بلکې داسې خاص شیونه به چا خوښول هم نه ځکه چې یو ښه شي له بتله پېښور ته بتله مردان ته د نورو ښکته علاقو ته بتله نو اوس چونکې موږ الحمدلله کوشش کوو چې د ښه نه ښه شی راوړو. د خلکو کوم ډیمانډ دی ماشاءالله زموږ باجوړ خو به ډېر زیات ایډوانس دی په دې د شاپینګ په لحاظ سره که د کپړو وي که د پیزاري که د هر څه نو موږ کپړې چې کوم دي کوم ایډوانس او جدید شي نه چې پېښور کې کوم شی ملاویږي انشاءالله د ټول نه مخکې د پېښور نه مخکې دلته تاسو ته ملاویږي چې کوم برانډډ شي نه دي هر یو برانډ شي انشاءالله دا به زموږ سره کوم چې ویرایټي نه دي موږ ته تصویران راولېږي نو په انټرنیټ باندې هغه خوښوي بیا ول موږ ورکو د سعودي نه علاوه اټلی شو موږ ورکو دلته خاص کر راځي خلک په اعتماد باندې نو اټلی لم څوک زی ورکو موږ له څوک انګلند ته زی څوک سعودي ته زی څوک دوبۍ ته زی نو ماشاءالله دا خلک خو موږ خو ډېر زیات راځي په اعتماد باندې بل خلک مسافر دی جی هغه په موږ باندې اعتماد کوي نو خپل رونه ورونه بچي د دلته رالېږي چې ورشي د محمود کلات هاوس نه موږ له کپړې واخلي. حضرت ووایه چې د زنانو پوره سټاک فروت دی دې باندې هم لږه خبره کوو څه صورتحال دی؟ جی بالکل زنانو په دې کې خو دا خو ماشاءالله هفته په هفته دا ویرایټي نه چینج کیږي او بدلیږي. نو دا داسې ده چې په دې کې زموږ سره اوس په دې موجوده وخت کې ګرمي ده نو په ګرمۍ کې لون ډېر زیات دا ډېر هیډ ډیزاین دی لون چلیږي لون نه علاوه لیلن شو کاټن شو او په دې کې یو شی بل لکه مطلب د ودونو کې اکثر چلیږي دا ټیشو دی ته وایي ټیشو دا یو نوی ډیزاین کپړه راغلی ده په دې کې 15 شپږ اټمونه دا زموږ سره شته خپل مختلف ډیزاینونه
نو هغې نه علاوه په دې کې لون شو، ټیسو شو، لیلن شو، سلمي دا کم ودونو دپاره چې شادي وایه دپاره دا لینګې شولې، دا سلمینې شولې، شرارې شولې، پراکونه شو، کینخاب پکې موږ سره ډېر پخوانی شیز دی میلاوي. دا د حاجي صاحب دکان دی، دا د محمود حاجي صاحب او دا د خالد محمود د بچی دی، د زمانې نه دی سوداګر دی او یو ډېر په دې دغه کې په کلات یو د کپړو په دغه کې د یو ډېر لایف ټایم ایکسپیرینس دی. نو موږ خو د زمانو نه دلته راځو، دلته هر قسم کپړې میلاویږي او د زنانو هم وي، د لیډیزو، د سړو هم وي، د ځوانانو هم وي، سټوډنټان، استادان. نو موږ راځو او دا دلته د دغه سره نږدې دکان دی د اجلونګ مارکیټ ته بالکل مخامخ محمود کلات هاوس. نو د دې ریټونه هم ډېر ریزنیبل. خار بازار کې د کپړې دکان د ډېر وخت نه دی. پلار زه پیدا نه وم، زموږ پلار په چینګۍ کې دکان و، ګران حاجي صاحب په نوم باندې، او ډېر مشهور سړی و. د هغه بیا ښار ته راغی، د ښار نه دا 1975-74 کې غالبا دا راغلی ښار ته، او هغه دکانداري دا انشاءالله دوام لري. موږ او دغه شان دکان اوس موږ هغه عمر والی دی، اوس واړه پکې طارق محمود دی، خالد محمود دی، خو په معیاري شی راوړو. پلار به ماته دا وصیت کاوه چې شی دې پاتې شي، خرڅ نه شي، خو چې ښه شی راوړي، قاعده شی به نه راوړي، بیا سبا لا سړي. اوسه پورې چې کوم وخت کې زموږ نه د مردانه کپړه، زنانه کپړه چا وړي، ګیلې لا واپس نه دی راغلی. معیاري شی هم ورکلی دی، شی به معیاري ورکوو او بالکل. او د ریټ به مناسب مزدوري، او غریبانان چې کوم دي دا د بچو ته ما ویلي دي چې د غریب سړي به ډېر زیات خیال ساتئ. او دا خبره ما تر پلار نه وصیت دی چې د 10 لک روپو سودا څوک وکړي، د 1 لک روپو سودا وکړي، کور کې پې مشوره نه راغلي، سار راشي نو لاول روپۍ ورکړو، کپړه ته موږ وروسته ږدو. دا پیغمبري عمل دی او دا سنت طریقې ده. ګټه مکمل په دې کې ده چې واپس شی سړي نه ښه په خوشحالۍ والي. ثانک یو، ډېر مننه. کتونکو د محمود او تاسو خبرې واورېدلې. د ښار په بازار کې د یو ډېر تاریخي دکان دی، په معیار او په مقدار باندې د یو کپړه یقینا پوره ده. ډېر زیات خلک راځي. تاسو د مختلف مکاتب فکر خبرې واورېدلې چې دلته نرخ هم ښه دی، د کپړې معیار هم ښه دی. زموږ د دې راپورټ جوړولو مقصد صرف او صرف دا و چې په ضلع باجوړ کې د خلک په خپلو پښو باندې ودرېږي، د خلکو کاروبار دی ښه شي. وایي زموږ لوکل خلکو باندې فوکس نه دی، کوم چې نان لوکل خلک دی باید چې هغه هم دلته راشي، محمود کلات هاوس او د دوی نه کپړې ځل واخلي. زه یقین لرم چې بیا به بار بار راځي. د الله په امان.